سلام تاسو اوریدونکو ته. ګوره د دوه هیوادونو چې جنگ وي نو د ټولو نه اول خو هغه متاثر کیږي، هغه زمن کیږي او خلکو ته زیان رسیږي، لیکن بیا دویم چې کوم دغه بیا اثرات او غیز وي هغه په گاونډي هیوادونو وي. بالکل. او خو جنگونه داسې دي چې هغه داسې محدود نه پاتې کیږي، نو اثرات ضرور بیا مونږ سره کو پاکستان سره کو ګورې، بیا نږدې افغانستان دی، بیا چین دی، بیا ایران دی. نو لکه افغانستان ته لاړ شو نو په خپل باندې تاسو ګورې چې سورج وړاندې دا واګه بند شو، نو بیا افغان تجار متاثر شو، سوداګر متاثر شو. دا غي 2000 گاډي چې کوم د هندستان مالونه وروړي دی هغه ولر دی، بیا د واګه د پتورخم چې کوم واګه دتل لغه نو لکه دا یو اړخ دی، لیکن نور خلک متاثر کیږي، بیا د بنديږي زیات اثر په گاونډي هیوادونو باندې. ځکه خو افغانستان لکه چې بوران طالبان حکومت یو بیان ورکړ چې غین په دې باندې اندېښنې لري، تشویش لري او دواړو ته د زغم غوښتنه کړل. د چین سفیر ورغلو، نن د پاکستان چې کوم نائب وزیر اعظم د مرستيال د وزیر اعظم هغه دفتر ته ورغلو، او دغه تاسو سورج وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر راغلو. ټول گاونډیان دي، ځکه غي اوس خدا هندستان حمله وکړه، لیکن داغه نه مخکې ایران ته احساس و چې دا حالات ټیک نه دي. نو گاونډیان د داسې حالاتونو زمانه زرداده چې په هر لحاظ متاثر کیږي، کاغه اقتصادي وي، کاغه د تګ را تګ معاملې وي، کاغه سفارتي وي، که سیاسي وي، زیات اغیز په گاونډي هیوادونو باندې لکه براه راست وي، نیغ په نیغه وي. ګوره اوس دنیا کې پالیسی مدا ده چې اکثر هیوادونه غواړي چې د کوم هیوادونو ترمنځ باندې شخړه وي، لانجه وي، مشکل وي. نو خواهش د اکثر هیوادونو دا وي چې هغه په خپل باندې خپل مسلې حل کړي. اکثر هیوادونو دا غواړي چې دواړه خې د توګه باندې خپل مسلې حل کړي. تاسو وګورئ کله چې هندستان حمله کړې ده، د امریکای د صدر نیواله د گاونډي هیوادونو خبره مخکې وکړه، هر نور هیوادونو بیانونه ما وکتل، لکه وزیر اعظم د قطر وزیر اعظم څخه خبرې کړې د پاکستان، اوس د مصر یو بیان ما وکړ، نو ترکیه بیان وکړ. هر هیواد غواړي چې پاکستان او هندستان د خپل مسلې په خپل باندې حل کړي. او پاکستان خو ویلو تاسو کله هندستان کې دغه پیښه وشو په هلګام کې، پاکستان خپل ویلو چې یو نړیوال به طرفه شفاف صفا پرټنه دی اوشي. خو ګمان لکه اوس ظاهر خبره چې هندستان حمله وکړه هغه ته مختلف منل ته تیار نه و، ځکه دا کار وشو. نو گاونډیانو لا او نور هیوادونو خدا دغه ذمہواری او قسم جوړیږي، ځکه چې د پاکستان او د هندستان د دواړو ډیرو هیوادونو سره ډیر ښه تعلقات دي، او نور هیوادونو په دې باندې پوهیږي چې دا جنگونه داسې دي چې دا نه صرف دوه هیوادونه گاونډي هیوادونه بلکې سیمه او بیا په نړۍ باندې دا اثر کوي. نو ځکه ټول ته اپیل شوی دی. خو اوس څنګه هندستان حمله کړې ده او بیا خدا تاسو پتر دا خو د دنیا اصول دي، یو روایت دی چې به یو بل هیواد خو جواب ورکړي. نو چې خو دلته زما خیال چې هیوادونه د قتل پکار دي چې اول چا کړی دی د حمله، او آیا د حمله د لپاره یو جواز وو مثلا. ځکه د هندستان تر اوسه پورې پاکستان لکه براه راست یا ندی رسما نه تورن کړي پاکستان چې پاکستان دا کار کړی. پاکستان خو چې وکلاس نه لري، نو بل د پاکستان د پولینا 400 کیلومتر لري دغه پیښه شوې ده. او په خپل باندې هندستان تر اوسه پورې نه بریالي شوی چې کسان ونیسي. د 2 هفتو نه زیات وخت شو. نو معنی دا چې نړۍ خو اپیل کولی شي چې هندستان چې کوم دا کار وکړي، نو زما نظر دا دی چې باید چې هیوادونه کله داسې کار باندې خاموش پاتې شي او فقط هغه روایتي بیان ورکړي، نو بس سبب بیا بل یو هیواد راځي هغه په بل باندې حمله کوي او دا دغه داسې بیا یو څه روان. ګوره کړنه چې دا تشنج یا دا کشیدګي شوالو ایران په دې باندې احساس وکړ چې هغه پاکستان ته لاړ شي، وزیر لاړ شي، او دلته چې هغه راغلی دلته معلومات ځنې بیانونه خو راغله، لیکن دلته د ایرانیانو چې بیا موږ تاسو وکړ، نو داغه د دې سفر بنیادی هدف هم دا و چې ایران غواړي د پاکستان او د هند ترمنځ کوم دا اوسنی حالت ته دا کشیدګي راکمه کی څنګه راکمه کی د لپاره غدل تراغلی وو. لیکن زه به یو خبرو کوم چې دا سبا خو هندستان ته روان دي او د مخکې دا پلان په ذهن کې وو چې دلته نه بلار شي خپل مشرانو ته معلومات ورکړي چې سوچ ته پاکستان کې، لیکن چې دا کار وشو
زما خیال کې د ایران کومه کوششونه د منځګړتوب وو د دریم ګړتوب هغه ته زیان رسېدلی ځکه پاکستان خو لکه نن تاسو وکړئ اجلاس شو سلیم قومي سلامتیا د کمیټې او هغه وی چې فوج ته اختیار ورکړل چې کله هغه غواړي هغه دی او د عمل خو ورګون دی خو په داسې حالت کې زما خیال کې پاکستان خو د ایران وزیر خارجه ته هرکلی وکړ دا وړاندیزونه ته هرکلی وکړ لیکن اوس پاکستان لپاره یو ډیر مشکل وی چې تاسو د جواب نه ځکه پاکستان باندې بم یو فشار خو د خلکو وی کنه نو خو ټول سوشل میډیا دا خلک هم تاسو کوي چې ښه هغه دا کارو کو تی ولې نه کې نو د ایران هغه کوششونه ته زمانه زده دي چې څنګه د هندستان د حمله ځان رسول نه ګومان نه کوم چې دا به پراخ شي ځکه هندستان هم په دې پويږي پاکستان هم په دې تاسو ګوره هندستان هم د خوکړه لیکن د هندستان بیان تاسو ګوره په بیان کې لکه اختلاف هم د ما خبرې سره کېدی شي لیکن هغه خپل بیان ځکه هغه په دې پويږي ته په یو بل هیواد کې ته راکټ میزایل ته ولې نو د دې خامخه د خلک بخنه ګوري ځکه هندستان په بیان کې احتیاط نه کار غوښتل چې د یو مشخص اهداف وو د پاکستان د فوج مرکز نه پنهخ کړي دي پلانې نه پنهخ کړي هغه به دې پويږي نو لکه جنگونه تاسو بالکل صحیح مثالونه ورکړو جنگونه ګور نن سهار چې کله د امریکا د ولسمشر نه پښتنه وشوه دا کار شوی دی تاسو دا غواړئ ورته یو شرمېدونکي عمل دی یعنی هغه په دې خوشاله نه و چې د امریکا ولسمشر چې لکه د امریکا یو رول دی چې په خپل په دې جګړو کې ملوث دی لیکن امریکا ولسمشر او هغه ولنې نړیوال مشر چې هغه په دې باندې افغانان سرګن کو پاکستان او هندستان ته وی چې زغم څخه کاروالي دا کشرګي د کومه کلو معنی دا چې د جنگ خو څوک پلوي نشته نن سبا خو دنیا ټوله فوکس دي په اقتصاد باندې دي په تجارت باندې دي هغه په تعامل باندې دي په دې شانو باندې دي او چې څوک جنگ ته بیا پاکستان او هندستان حالت ځکه بل شان دي چې دواړه اتمی هیوادونه دي او ګوره جنگونه خو شروع کول خو اساني تاسو افغانستان خپل حالت وګوره جنگونه سونه لکه غیرت بیا د تاسو د شام مثال ورکړل شام وګوره څومره غیزمن شو عراق وګوره بیا لیبیا وګوره نو جنگونه خو شروع خوشي په اسانه باندې ختميږي بیا نه او چې بیا تاسو نیوکلیر پاور وي او ګوره هندستان خو څه ترکیه تبل خو نه دي کوم ټیک د پاکستان نه لوی دي جازونه سره ډیر دي پیسې سره ډیر ده خلک ډیر دي او یو لوی هیواد دی هغه نه کار نشي کېدی لیکن جنگ کې بیا نقصان زمانه زرداري کې جنگ پر حقيقي سره دی چې ګمان نه کو پر حقيقي چې زیات نقصان زیاده هندستان په هر لحاظ ګوره یو پاکستان یو وړاندیز کړو چې د دې پلټنې وشي او تحقیقات دی وشي هغه وختونه هندستان تر اوسه پورې نه منل او مخکې ما یو ذکر وکړ کنه چې نن سبا دنیا ته یو اپیل کولی شي یا به یو منځګړتوب وکړي د ایران خارجه وزیر دلته راغی او هندستان ته څونه مخکې ته حمله وشوه نو ګوره دنیا ته اپیل کولی شي تا مجبورول نشي او دا په تا پورې اړه لري چې ته جنگ پراخه کې او مشکل ځان ته جوړه نو بیا اسه خو په سوشل میډیا باندې خلک ګرم وي دا جنگونه دا شری کنه جنگونو خلک د جنگونو خواهش لرونکي د خلکو نه تاسو کې چې جنگونه غوښنه متاثر کړي زما د لپاره افغانستان زما گاوند دی زما خپل خلک دي او تاسو وګورئ چې افغانستان سره په 13 کلونو کې څه وشول دا اوس چې کله یو فیصله کیږي کله بل فیصله د افغانانو امریکای نه وباسي د پلاني ځای نه وباسي د ځای نه وباسي هغه نه وباسي نو د جنگ تاسو د خلکو دغه چانو کې څوک چې د خپل کورونو وته ته مجبور شوی دي چې دغه مخکې دغه نو لہذا پراخېدل چې دي زما خیال ما تاسو چې هندستان دغه عمل خو باید نړۍ غندنه وکړي ځکه چې آغاز هغه کړی دی آغاز هغه کړی دی خو جنگونه چې فراخېږي زما څنګه چې مخکې مو وې پاکستان په ځای زیات نقصان د هندستان ځکه چې آبادیم دغه زیاتره نسبتاً هغه اقتصادي حالت د پاکستان نه ډیر ښه دی کنه حتی خو د دنیا او د نړۍ هر قسم د کپنې دي او چې کله جنگونه وي مستقبل کې خو بیا څه نه پاتې کیږي